دعا چې الله رب العالمین دې هغه انسان هم ذلیل کی، الله دې رسوا کی، الله دې نه عزت من کوي. الله اکبر. دا نه چې موږ عزتونه پسې ځړاندې مولانا بجلیګر بل خور از مخ کې د موږ ورپسې نن بخښو سبا بخښو، سبا چې راشي د هغې نه ښه ذلیله شو، ځکه دې بله میاشت کې بخښو شي، بله میاشت راشي هغې کې ښه ذلیله شو، ښه سپک شو. دا راپسې د نبي خیرې را روانې. الله اکبر. دا موږ په رمضان کې چې کومه ډرامې وکړو که نه، ټول کال بیا د هغې سزا موږ ته میلاوي. چا چې رمضان کې ډرامې وکړلې او چل ول، هغه ته بیا ټول کال دا خیرې پې لګېږي، 11 میاشتې سپېرې تېرېږي. د هغه وایي ما چې په دې بله پوړۍ خپه کېښوده، جبریل ویلې الله دې هغه انسان ذلیله کړي او الله دې د خپل رحمت نه لرې کړي چې په ده د رمضان میاشت راغه او دې ونه بخلی شو، طاعت یې ونه کړو، د الله بندګي ونه کړله، الله ته توبه ونه کړه د ګناه نه، او د رمضان چې کوم هغه آداب وو د هغې لحاظ او رعایت یې ونه کړو، رمضان پې تېر شو، د په الله باندې ځان ونه بخلو، دا دې الله ذلیله کړي او الله دې د خپل رحمت نه لرې کړي. ما ویل چې آمین. الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی موږ ته فرمایلی دي چې الله رب العالمین کله نه کائنات پیدا کړي، 12 میاشتې پکې مقرر کړي دي، او دا د اسلامی کال میاشتې د سپوږمۍ په حساب باندې وي، دا د جنوري فروری حساب نه ده. مسلمانانو ته د خپلو اسلامی میاشتو معلومات د ډیر زیات ضروری دي. په هغه اسلامی میاشتو کې رمضان المبارک چې د اسلامی کال په دې میاشتو کې حسابو کې دا 9مه میاشت جوړیږي، او یو څو ورځې بعد ان شاء الله تعالی دا آغاز د دې کېدونکی دی. بیا د رمضان المبارک د دې فضیلت اندازه سړی د دین ولګي چې الله سبحانه وتعالی د دې د روزو د فرضیت تذکره په قرآن کریم کې فرمایلی ده. د دې میاشتې نوم الله رب العالمین اخستی دی. باقی چې کومې 11 میاشتې دي په اسلامی کال کې، سره د دې چې په هغې کې هغه میاشتې دي چې هغه د حرمت والا دي، منها 4 حرم، خو بیا هم الله رب العالمین د هغې نومونه په قرآن کې نه دي ذکر کړي. او دا رمضان المبارک په دې ټولو کې داسې امتیازي میاشت ده، ډېر امتیازي، نو د دې نوم الله رب العالمین قرآن کریم کې ذکر فرمایلی دی. او بیا دې اهتمام ته سړی وګوري چې الله سبحانه وتعالی دا میاشت د قرآن د نزول دپاره منتخب کړله. قرآن کریم چې کوم ذات نازلوي، هغه رب العالمین د کائناتو د دې میاشتو د شپو د ورځو خالق دی او مدبر دی. هغه لوی الله د خپل آخري کلام چې دنیا ته به د دې نه بعد بل کتاب نه راکوزېږي د بره نه، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد بل نبی نه راځي،
او زمونږ د امت نه بعد بل امت نوی نه راځي، دا اخري امت دی او قیامت ته په موږ قایمیږي. د دې دپاره الله رب العالمین د رمضان المبارک میاشت دا منتخب کړله. دا د دې دلیل دی چې د الله په نیز باندې دا میاشت ډېره عظیمه ده. خو زمونږ د افسوس خبره دا ده، خپل ځان به اول یاد کم، بیا موږ ټول بدقسمتي دا ده چې دومره یو عظیم موسم د نیکو را روان دی او په هغې کې هره شپه بندګان د اور د جهنم نه ازادېږي او په هغې کې هره شپه الله رب العالمین اواز کوي بنده ته، ملائک را لیږي چې بنده نیکو کې تکړه شه، مخکې شه او د ګناهونو نه منې شه، بند شه، توبې وباسه، د توبو میاشت در باندې راغلې ده. او د دې دپاره موږ سره د مخکې نه اهتمام نه وي. زمونږ او د مخکنو صحابه کرام رضی الله عنهم او د سلفو فرق دا دی چې هغوی باندې به کله داسې میاشت راتله او داسې موقع به راتله، هغوی به مخکې نه دې ته ښکلي نیتونه وکړه. او دا قانون دی د الله رب العالمین، خو غني ذات دی، زما او ستا څه پروا ساتي هغه نه. الله رب العالمین زمونږ بندګۍ ته محتاج دی او نه رب العالمین زمونږ عبادت ته څه حاجت لري. دا زمونږ خپله فایده ده، خپله ګټه ده چې مونږ په دې کې عبادت او د الله بندګي وکړو، د ګناهونو نه توبه وباسو او ځان په الله وبخو. دا مونږ که عبادت وکړو الله رب العالمین ته زمونږ د عبادت نه څه فایده نه رسېږي، او که ویې نه کړو نو الله رب العالمین ته کوم نقصان نه رسېږي. حدیث قدسی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا انسانان چې دي او ورسره جنات، دا ټول راجم شي، دا ټول انسانان او جنات او دا ټول داسې نیکان شي چې یو پکې ګناه نه کوي، او داسې شي لکه د یو تقوادار انسان د زړه په شان ته. په ټوله دنیا کې تقوادار زړه د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دی، او دا ټول خلک دغه شان نیکان شي. الله رب العالمین فرمایي دا کار زما په بادشاہي کې زیاتوالی نه کوي، چې دا ټول خلک زما عبادت وکړي، نو ګینې زما بادشاهي به ډېره شي، زما ګینې د دې بادشاهي ته ساجت دی، څه ګینې لکه هغه ووټینګ سیسټم خو نه دی چې ګینې الله له موږ ووټ ورکړو، ګینې هغه نعوذ بالله نعوذ بالله اوس به هغه بادشاهي به لږه ډېره مضبوطه شي. نه، رب العالمین وایي زما تاسو ته هېڅ سجت نشته، ټول متقیان شئ، زما بادشاهي پې نه ډېرېږي، ځان نه هم ګټه وکړه، خپله فایده دې وکړه. او که دا ټول انسانان نعوذ بالله من ذلک د یو انتهایی نافرمانه انسان د زړه په شان ته شي، لکه فرعون، ابو جهل او غټ غټ کافران، دا ټول خلک دغه شان ته شي، او په دې کې یو مسلمان پاتې نشي، نو الله رب العالمین فرمایي دا زما په بادشاهي کې ذره بره کموالی نه راځي، ځان له دې نقصان ورکړو، ما له دې څه نقصان راکړه. د دې هسې د پوهې لپاره یو مثال ویم چې تاسو پرې پوه شئ په دې خبره باندې چې د رمضان المبارک د ښایسته موسم او سیزن را روان دی. هوښیار سړی به د دې نه فایده اخلي او بېوقوف او قمقل انسان به د دې نه محروم پاتې کېږي. د دې مثال داسې دی لکه یو حکومت یو اعلان وکړي چې هلکه فلاني ځای کې مونږ هر چا ته فري څه د یو غټ څیز اعلان وکړي دا مونږ ورکوو، او راشئ شابه ګوره دوی نه والا دې ټایم پورې ټایم د ګنټې ورکړي یا یو ورځ یا دوه درې ورځې منتخب کړي، نو کم خلک چې هغه ځان ور ورسوي بس هغه ته چې هغه کوم اعلان شوی ته واخلي، او چې کوم ځان ور ونه رسوي بس محروم پاتې شي. رب العالمین هم په دې رمضان المبارک کې د نیکو یو سیزن او د اجرونو د جمع کولو یو موقع مونږ ته راکوي چې ګوره اکاونټونه ډک کړئ شابه، څنګه چې مونږ د دنیا د پیسو جمع کولو لپاره کوشش کوو چې هلکه دا دې میاشت کې دومره دي چې بلې میاشت ته دومره زیاتې شي، نور هم مخکې لاړ شم. په دین کې هم دغه شانته مخکې تله پکار دي که نه، ځکه دنیا خو دلته پاتې کېږي، ځان به ستړی کې او د دې په سر به دروغ هم وي، او د دې دپاره به چې کوم دی خیانتونه به هم کوي، او د دې دپاره به دوکې به هم کوي او دوه نمبرین هم کوي او بل چاته پاتې شي. ښې ستړی کړی او هر څه د نه پاتې شو، ځان له روانې هر څه د نه دلته پاتې شو. او هغه نیکۍ چې زموږ سره مخکې ځي مونږ ځان له پرېږدي نه، د هغې په باب کې مونږ غافله یو. دا د دوه درې ورځو ژوند لپاره ډېره منډه ده او د آخرت دپاره هم لږه منډه ده. لقمان صاحب رحمه الله چې په قرآن کریم کې د هغه په نوم صورت راغلی دی، خلکو کې په لقمان حکیم مشهور دی. حکیم معنا دا نه ده چې هغه خلکو نه نسخې ورکولې چې خېټه دې خرابه دا خوره
چې په سر دې درد دا خوره او چې تبه دې نه دا خوره. بعض خلکو په ذهن کې داسې ده چې دا چېرته دکان یو د حکیمۍ، دا زمونږ حکیم، مونږ حکیم درته وایو. هغه داسې حکیم نه و، خبرې د حکمت کولې، هوښیار انسان او تقوادار و. هغه لقمان صاحب ډېر ناشنا مواعظ کول. دغه بعضې نصیحتونه الله قرآن کې نقل کړي دي په همدغه سورې لقمان کې چې بچي ته نصیحتونه کړي، ډېر ښایسته ښایسته عقیده ورته ور وښایي، د عبادت دغه ورته ورکړي ترغیب، بیا ورته د اخلاقو تربیت ورکړي، بیا ورته د آخرت یاد. بچی ګوره هلته به یو څیز مخې ته راځي، ګوره یو ذرې حساب را روان دی. ډېر ښایسته مضمون دی. نو الله پاک هغه د دغه نصیحت نونه خوښ شوی چې په قرآن کې موږ ته را نقل کړی، د ده په نوم صورت راغلی دی. نو د ده په نصایحو په نصیحتونو کې یو دا وه چې خپل بچي ته ویل چې بچیه د دنیا دپاره دومره منډه ووهه او ځان ستړی کړه، څومره چې ته په دنیا کې وخت تېروې، او د آخرت دپاره دومره منډه ووهه او ځان ستړی کړه څومره چې به هلته وخت تېروې. نو هلته خو زموږ ټول عمر دی او دلته زموږ لږې ورځې دي. اوس زه او تاسو به سوچ وکړو چې د دې لږ دپاره موږ څومره منډه وهو او د هغه ډېر ژوند دپاره چې همیشه دی او ختمېدلی نشته دی. الله رب العالمین فرمایي ما عندکم ینفد وما عند الله باق. تاسو سره چې څه دي دا ختمېدونکي دي، کور دی دی، ګاډی دی، بنګله ده، بینک بیلنس دی، څه چې دي مړه بادشاهي دي، ولې نه ټولې دنیا بادشاهي دي ستا لاس ته راځي. ینفد سبا ختمېږي، خالي لاس روان. وما عند الله باق، او هغه الله سره چې دي الله وایي ما چې کوم نعمتونه تعالی ترې باقي دي هغه نه ختمېږي، هغه همیشه دپاره وي. ستا اوسېدل هلته دي همیشه دپاره. هلته دوه لارې دي، یو جنت ته تللی ده او یو جهنم ته تللی ده. زما محترم ورونو، دا څومره عجیبه نصیحت کړی دی لقمان صاحب خپل بچي ته چې بچیه څومره وخت چې دنیا کې تېری دومره منډه ورله ووهه، او چې آخرت کې دې څومره ژوند دی د هغې دپاره ګوله هغې مطابق منډه ووهه. دیو جن حدیث کې راځي دا پل صراط باندې چې کله دا بندگان تیریږي د جهنم د پاسه جوړ دی، په دې کلالیب لګېدلي دي، کونډې لکه قصابان چې هغه د غوښو دپاره تیرې تیرې کونډې ساتي. انسانان به د خپلو ګناهونو مطابق دا کونډې به رانیسي او دا غوښې به ترې بیلوي او رکاوټ به ورته جوړېږي. څومره چې انسان ګناهګار د کونډې به مخې له راځي رکاوټ به ورته جوړوي، نه به شي پار کېدی په هغه ځای. په دې پل صراط باندې تېرېدل دا د انسان دلته د عمل په بنیاد دي چې دلته چې عمل مزیدار منډه ډیره ولا مونږ ټیم د چرانه خراب نشي، الله دا روزه راغی چې روزه نه خراب نشي، الله زکات ټیم پوره شوی په ما کال چې وردا نه لیټ نشي، الله دا ذکر کول غواړي، الله تلاوت کول غواړي، الله دا جنازه د مسلمان، الله چې کوم دی دا بل یو د خیر کار دی، هر کار کې د مخ کې منډه وای لګي دي. نو دغه شامه پولیس رات باندې تیزی منډه وای فورا به تیریږي، ځکه بعضی کسان وایي د بجلی د پړق په شان تیر شي، لکه اتوماتیک د کمپیوټر بټن وي بس کار وشي، داسې غوندې به تیر شي. او بعضی کسان به چې دی په قلار قلار رواني، بعضی کسان په خړپوس ماشومانو په شان رواني، ځکه دی سست په عمل. او بعضی کسان هغه به دا کونډې به راونیسي لکه قصاب چې دا غوښې جوړندې دی کونډو ته دغه شان به پکې نښلي او په عذاب کې. او بعضی کسان الله دې جهنم ته الله ورغورځوي والعیاذ بالله، ایثار به کوي. نو دا چیک پوسټ را روانې دي مخې ته، ټوکې ټقالې خو نه زموږ مخې ته چې کله داسې یو مرحله را روانه سفر کوو موږ ته پته ولګي چې هلکه داسې قبایلي علاقو ته ځو هلته حالات خراب دي، نو ځای په ځای چیک پوسټ دي که نه، هلکه یو بل ته ځان سره شناختي کارډ راواله، یار بیا شناختي کارډ تپوس کوي، دا کوي دا کوي، څومره غم یې را سره د هغې دپاره ځان تیارو. او چې څوک بهر ملک ته ځي نو د هغې دپاره ځان سره پاسپورټ دی لکه ویر نشي، پاسپورټ را واخله، ټیکټ دې راخست دی که نه ټیکټ را واخله، او دغه رنګه ویزه لګوي، پاسپورټ جوړوي، بیا ویزه لګوي، بیا ځان له ټیکټ اوکې کوي، بیا سامان چیک کوي بار بار په بیگ کې چې هلکه داسې څیز پکې کېنهدو چې په ایرپورټ یې رانه ایثار کړي، بیا پکې وزن چیک کوي چې هلکه موږ ته خو په ټیکټ کې چې کوم دی وزن 30 کیلو الاؤډ دی، او هسې نه چې 35 کیلو شي بیا به هم تنګوي، هلکه بار بار به هغه بیګ هم وزن کوي په کور کې او په دیره کې. عمر هم سره څومره فکري د یو انسان سیسټم ته ورمخې کېږو، د یو انسان سیسټم باندې ورتېرېږو، خو موږ ته پته ده چې دا انسان کوم جوړ کړی قانون دی چې په دې باندې زما دا ټول ترتیب برابر نه ما ته پریشانی جوړېږي، رکاوټ د رب العالمین سیسټم ته موږ ور روان یو، چیک پوسټ باندې ورتېرېږو د آخرت چې پای کې پهلنی چیک پوسټ د قبر دی، دا ولنی چیک پوسټ دی د قبر. موږ ټول به دغه ځای ته ورځو زما محترم ورونو. نو د دې لپاره مؤمن له لږ غم او فکر پکار دی زما محترم ورونو چې څه به کوو. عثمان رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي چې څو ځلې د جنت زیری اخستی دی، د الله د نبي صلی الله علیه وسلم په دوه لوڼه واده دي، یو وفات شو بلې ورله ورکړله،
او په انسانانو کې واحد دا یو کس دی چې د یو پیغمبر په دولونه وادي دی واغم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تاریخ کې ودی سینه ملاویږي بل څوک چې ګنې ته د آدم علی السلام نو واخله د نبی علی السلام پورې وګوري چې یو پیغمبر دی یو کس له دولونه ورکړي یو دی وفات شي بل دی ورکړي سوا د عثمان ابن عفان عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنه مالدار او ډیر زیات الله ورل ډیر مال ورکړو خرچه به ډیر زیات کوله د مال برکت راز مویداو چې دغه صدقه ډیر زیاته وا او کوم انسان چې د صدقې ماده دل الله بي حساب مالونه به ورکړي کله نم غواړي بس الله او مال ورته شر رواني الله ول تابع کوي د خپوته ول راولي دا مال نشي ذلیل شي د دنیا چې کله تور تډیر التفات نه کېدل په خپل را باندې بل باز وخت ورپسې منډي وي ذلیل به دي کېدل بلاس له روپۍ ناراضي درس یو بي دغه غوندي شي بي اعتماد غوندي سیز دي په دې باندې رملا نه تړي هغه عثمان رضی الله تعالی عنه د مال دولت د خپل لوی بینک بیلانس دې داغه آخرت نو هیر کړي وي مقبره ته بچ کله راغو قبرستان کې وکیناست او دې مقبره ته به وکتل چې دومره خلک د دنیا نه لاړه ملګری دوستان رشتہ داران د غټ غټ خلک په دې مقبره کې پراته دي بچان پکې پراته دي وزیران پکې پراته دي بدمعشان پکې پراته دي د قومونو مشران پکې پراته دي هغه چې په پوزه به مچ نه پرې خو ابه کې پروت دی لاندې غټ غټ خلک او سبا ور لمونږ مر رواني او دلته الله رب العالمین موږ نه تپوس کوي ملائک پر علیږي نو هغه به وجړلې دومره به وجړل چې دا ګیره به ویلم دشوله نو چا ورته ویل چې د نبی صلی الله علیه وسلم په وعظ او نصیحت کې چې کله تاسو ناشته التم جاړي خودم ډیر نه جاړي او چې د مقبره ته راشي به ډیر زیات جاړي لا سوجه سلګي دی ونی سو بالکل داس به اختیار شي بالکل هغه ویل و د دې وجه دا چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ریدلیو دا قبر چې دی دا اسی خاوري نه دی چې د بعضی خلکو دا ګمان دی لکه د مکه مشرکان او کافرو به ویلي چې انسان په قبر کې خښ شو به دا خاوري شو ختم نه قیامت شته او نه آخرت شته او نه حساب کتاب شته دا خبرې به کولې قرآن کریم کې د نور کافرو الله دا خبره ذکر کړي زی په زی دا کافران دا ګمان کوي چې د قبر کې انسان کې دی بس خبره ختمه شو بددي دا بس خاور شو خبره ختمه ده نه دا د کافرو نظریه او د کافرو عقیده ده چې ګنې دا به دوباره نه راپورته کیږي او دلته حساب کتاب او خبره نشته نو عثمان رضی الله عنه فرمایلی و ما د نبی صلی الله علیه وسلم نو اوریدلی فرمایلی چې دا قبر چې دی دا اول منزل دی د منازل د آخرت نه دا ولنې چک پوسټ دی کوم انسان چې په دې قبر کې کامیاب شو دلته سوال جواب صحیح او دلته دا چې کوم دی پاس شو په سوال جواب کې نو مخ کې به حساب د نور مسانی او چې کله دلته گیر شو دلته ځکه په دې قبر کې چې کوم دا درې سوالونه دي دا منهجي سوالونه دي منهجي دا زمونږ د دین اصول دي د رب په باره کې تپوس کېږي دا د عقیدې سوال دی دغه رنګ د دین په باره کې تپوس کېږي دا زمونږ ژوند دی ژوند به د دین د لاندې تیری دی مطابق د زندګۍ نقشه راته د دین ښودلې ده بیا دا زندګۍ نقشه مونږ ته اچولې چا دا او څوک یې رالیږلی محمد رسول الله بیا رانه د هغه تپوس کېږي په قبر کې چې په دې دین د عمل د چا په طریقه کړی دی خپلې طریقې دې په دین کې جوړې کړې ډېرو خلکو بدعات جوړ کړي د دین لیبلې پرې لګولې نه دین به هغه چې چا مونږ ته ویلي دي محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نو بل تپوس په دې قبر کې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی چې د دین نبی تابعداري دي کړې و په دې دین چې عمل کو د احادیث او سنت مطابق کنه د ځان نه دي کړی دی خپلې څه طریقې دي جوړ کړې وغیله دي د دین نوم ور کړو ته ډېر خلکو بدعات جوړ کړي دي د ځان نه لارې رسمونه رواجونه بی بنیاده کارونه بی بنیاده خبرې وکړي داسې ذکرونه وکړي چې په حدیثو کې نه داسې اعمال وکړي چې چرته په حدیث کې نه په سنتو کې باندې ثابت د نبی صلی الله علیه وسلم نه او غیله به د دین نوم ورکړي چې دا دین دی نو په دې قبر کې به موږ دا تپوس کیږي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک تسوي یعنی د دین نبی اطاعت کړي کنه دا د په حیثیت د رسول منل او کنه چې کله موږ خپل خوب نبی په حیثیت د رسول ومنلو نو موږ باندې دا اطاعت څه شو فرض شو اطاعت را باندې څه شو فرض شو ځکه الله مت امر کړ چې کله الله خپل حکم باندې اطیع الله د الله اطاعت کوي د الله حکم ومني ورپسې سوی واطیع الرسول زي په زي بار تاسو قران کې دا ګوره من يطيع الرسول فقد اطاع الله چاش ګوره د رسول خبره ومنه ل اطاعت دی یقینا د الله تعالی اطاعت وکړه
او ځکه څنګه الله رب العالمین فرمایي ما په هیڅ وخت یو رسول نه دی را لېږلی الا ليطاع باذن الله مگر دا غي اطاعت کړی شوی د الله په حکم باندې. الله رب العالمین د هر رسول باره کې دا حکم کړی چې د اطاعت کوئ د خبره مانئ. نو آیا تا د خپل رسول خبره منلې او کدی نه ده منلې؟ نو زما محترم ورونو دا داسې خبرې نه دي چې موږ اوس په دنیا کې وایو چې زبر زبر ګوټه کم کنه لکه سړی چې امتحان لذي او یو شی راټک دا رټي خبرې نه دي چې زما زبر راټکما ورته به زما رب الله دی دین می اسلام او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زما رسول الله په دې کار نه کې چې څو پورې د عقیده توحید نه و د من ربک جواب نشو ورکوله چې ته د باباګانو ته سجده کې ته د پیرانو ته سجده کې ته د الله نه غیر د بل چا په نوم نظرونه او منښت کې یو لسم یو دولسم دي کې او ته د الله نه غیر د اسونو عبادتونه کې په محرم کې یا د الله نه غیر بل چا توازونه کې د فلان مدد یا فلان مدد دا چې ویلې پلانی را ورسېږي او کاکا سه برا ورسېږي او پیر بابا را ورسېږي او څوک چې کوم دې نورو اولیاء او نیکان خلق توازونه کوي یا علی مدد یا نور ناری وای. نو تاسو چې په دې عقیده باندې وګینې صحیح جواب ورکم بالکل بدر الله داسې هیبتی ملائک هیبتی شکل کې راوړي چې وارو پار بدنه خطا شي خبرې بدنه هېریش دا انسان به جواب نشي کولای دا مشرک د من ربک دی بس صرف یو چغوي ها لا ادري زبیرګي افسوسونه بکای او خلینه به دا غیاز را رواني سختی به پراشي مړی به ونخلی دماغ به کار پریږدي او زه خو نه پوهېږم ما ته خو سم نه دی زما خو میموري ختمه شوه زما خو دماغ کار پرې خو زما خو یاداش ختم شو زه خو نه پوهېږم دا ته ما ته څه وې دا سوال باندې نه پوهېږم نو جواب به څنګه درکړم الله یو دم به الله هینګ کې هینګ لکه ستا لاس کې موبایل او چېرته به کې ډېټا ډېره جمع شي یا ډېر یوز شي یو دم هینګ شي کار نه کوي نه مخکې ځي او نه وروستو ځي داسې به دې الله هینګ کي الله هم دې د دې حالت نه وساتي. او دغه رنګ د دین باره کې چې ته تپوس وشي او د الله په دین عمل نه دی کړی کله د یهودیانو پیښې کوه خفه کېږئ به نه کله د نسواراو او کله د هندوانو او په غمونو په خادو کې د هغوی رسمونه او رواجونه کوه او دغه رنګ نافرمانۍ نه د الله کوه والله که دا انسان دا جواب ورکړي چې زما دین اسلام دی اسلام ته عمل نه کوو نو اسلام خو ته ډېر بد لګېده چا ورته د اسلام دا طریق پرېږدئ مړه یار تاسو اسلام هیله بیله ګیرې نه راوست چا ورته پنسي اوچتې مړه پرېږده یاره هیله پنسو کې اسلام چا ورته لکه دا واده په سنت پرېږده مړه یاره د خادۍ یو مقدر چې دا ډنګ ډونګ او ګډاخ پکې وکړ دې ته مونږ نه پرېږدئ چا ورته لکه دا جنازه په سنت طریقه پرېږده مړه ستاسو د خلکو په غمونو په مړو کې کار یې په هر څه کې چې دا پرېږده ویل دا تاسو کې اسلام دیکه کوو دا تاسو کې اسلام له دیکې ورکولې اوس ته په قبر کې دا جواب نشي کولی چې زما دین اسلام دی ته په اسلام باندې په یو ځای کې عمل نه کوو ارزه پرېږده مړه دا دین دی او پرېږده مړه دا اسلام دی او پرېږده مړه دا ها نو لکه بیا اسلام داسې شي دا راته بیا ته ووایه نو چې دا یو خبره ته کټ کې نو بیا اسلام داسې شي لکه بعض علما د مثال د پاره وایي یو سړی وی لاړو او یو نقاش تصویرونه چې جوړوي پخوا به په دې مټو باندې خلکو له هغه ستن غوندې خښوله هغه دغه به یې جوړولې هغه نقشې غوندې به یې جوړولې چا به پې نوم لیکلو چا به پې بل څه لیکلو عشق کې به چې لږ ناکام شوی هغه به پکې دل جوړ کړو دا اوس ګارخیل به ورتلی چې موږ له په دې مټ دا جوړ کړو دا جوړ نو په دې کې و یو کس ورله راغی چې یاره زما په دې املا باندې یو تصویر جوړ کړه د زمري نو هغه هغه ستن راواخسته چې په دې املا کې ورله هسې وټومبله نو د املا درد وکړو ویل دا ورله کوم ځای جوړی ویل دا ورله دا لکۍ جوړم دې طرف نه داسې جوړوم داسې هغه ویل یاره دا لکۍ ته لرې که مړه دې ته ساجد دی ویل ښځه صحیح ده نو هغه بیا دا استن پکې وروټومبله چې لږ لږ کار یې شروع کړو بیا د املا درد وکړو ویل دا کوم ځای جوړی ویل دا ورله خپې جوړوم وایي ویل یاره دا خپې م ته لرې که بیا ورله دا استن د املا ته وروټومبله وی دا کوم ځای جوړی بیا املا درد کو یاره دا ورله دا بره نه د املا جوړوم چې دا املا یې جوړه شي بر نه څه نه څه شرټ اوس جوړ شي که نه چې خپې مې ته کټ کړي او دا لکۍ مې ته کټ کړي زه بس دا سر به یې راشي او د املا به یې راشي مړه وی دا م ته لرې که یاره نو اخره کې هغه چې بیا دا ستن وروټومبله د لږ سابق بیا د املا درد شروع کړه ستن یې درد یې نه شو برداشت کولی وی دا ورله کوم ځای جوړوي دا ورله دا سر جوړوم د زمري ځکه چې دا یو سر پکې پاتې شو دی یاره دا خو ډېر زیات درد کوي مړه دا م ته لرې که نه خو ورته ویل عجیبه سړی دا کوم زمری دی چې نه خپې شته او نه یې لکۍ شته او نه یې ملا شته او نه یې سر شته دی
دا کوم زمری ته جوړی ته مال راغلی زمری جوړ مونږ دا کوم اسلام دی چې نه بستا په جامو کې نه بزما واست په شکل کې نه بزما واست په خادای کې نه بزما واست په غم کې نه بزما واست په تجارت کې نه بزما واست په جنازه کې نه بزما واست چې کوم دې دغه مطابق عبادت نه په معاملات نه په ناس ته ولاړ بیا اخر کوم اسلام دی نو اسلام بیا وای ستاره ته بیا ته وای کنه زما محترم ورونو دا یو غټه دوکه ده چې موږ پکې پراته یو شیطانی هیلې دي او موږ په هغه دام کې نختی او په هغه خطرناک دام کې خیر دې مړه دادی پکې نه یو خیر دې مړه الکه شرط خیر مو دا شر دې په دې وجاړه سلف یو نفلی عبادت موږ خو فرضي حکمونه ماتو او موږ خیر دې دادی پکې نه سلفونه به یو نفلی عبادت پاتې شه مثلا د شپې برا پانه سي د چرتا تهجد ته جړل به د ورځې سترګې د وخت کو نه ډکوي چې د الله پاک ز بیګا ول را پانه سوالم ماته د توفیق ولی میلاو نشو ورځ به تیر شو قران تلاوت به ونشو نو تابل ک پکور کې مړې شوي دي چې ماته د توفیق ولی میلاو نشو او مونږ تر شدا سید ټول سره مونږ سره د جنت ټیکټ په دې جيب کې پرتی دي هر چا سره د جنت ټیکټ په جيب کې پروت دی سو کوئی زمانہ الله غفور رحیم دې مانا ارس کا بس ورزو بټول به جنت ته زو سو په یو ټال ځانګي سو په بل ټال ځانګي زما محترم ورونو مخې ته غټ قصې را روانه ما درته ویل دي انسانانو د سیستم د پاره څومره تیارې کو چې مخې ته ورزو په یو ایرپورټ ته تیریږي څومره تیارې کې او د رب العالمین مخې ته ور رواني دا بانی دي دا غپونه لګیای چې زمړه خدا دې پکې نه او زبا صدا دا چل بو شي واغه چل بو شي غرض دار زما محترم ورونو داسې موقع چې الله رب العالمین مونږ لرا کوي نو په کار دار چې دا مونږ ځاینو ټول ناول په کار دا چې مونږ په الله تعالی باندې ځان او بخو په دې رمضان المبارک د دې وجه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو درې خیره وکړلې بد دعا نه جبرئیل علیه السلام وکړو نبی علیه السلام په امین ویلو په دې درې دعاګانو باندې صحابه کرام فرمایي مونږ مسجد کې تشریف فرما د نبی صلی الله علیه وسلم سره رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې منبر باندې په دې درې پوړو باندې په دې یو پوړې خپکه خودا او په هر پوړې باندې امين 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 ویل په دې پیل پوړې چې خپکه خود وي امين په دې دویمه پوړې چې خپکه خود بیا زم خوګ نبی صلی الله علیه وسلم فرمای امين په دې درېمه پوړې خپکه خود بیا وي امين من صحابه کرام یو بل توکته چې موږ سوا نه ورېدل امين خو سره ال وای چې یو دعا وش هغه باندې سره امين وای یا کافر ته یا د الله دشمنان ته خیری بد دعا وشي دا جایز چې کوم کافر ډیر ظلمونه وکینو بد دعا ورته جایز ده قران او حدیث نه معلومات سره امين وای دا څه چلو شو چې نبی صلی الله علیه وسلم تش امين وای نور لو پویګو وای مونږ ته تاسو کې د الله نبی مونږ پوی نشو په دې باندې تاسو درې ځله امين دا کلمه فرمایله د الله نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایله جبريل عليه الصلاه والسلام ما تراو او جبريل عليه الصلاه والسلام د ملائکه سره سردار دی او زمون تاسو خوګ نبی صلی الله علیه وسلم د انبیاء سره سردار دی د انبیاء کرام یو طرف ته د ملائکه سردار هغه خیری او بد دعا کوي بل طرف ته د انبیاء کرام علیهم الصلاه والسلام سردار هغه امین وای آیا دا خیری به قبول شي کنه به قبول شي دومره پاک شخصیت چې دعا کوي او دا به چا په حکم کوي د ځان خپل جذبات باندې جبريل لګي دی کنه هدا الله د حکم بغیر خبره نشي کوله جبريل عليه الصلاه والسلام ته یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم فرمای جبريل زما خواله لګ ډیر رازه کنه ډیر رازه زما خواته ستا ملاقات ته هر وخت په شوق کې چې بیا به کله راځي ته به کله کله لیټ شي هغه ورته فرمایله آیت د سوره مریم راغی وما نتنزل الا بامر ربک مونږ نه راکوزي ګزمکه ته مگر ستاد رب په حکم باندې رب چې اډر وکي راشو کني مونږ لړق نشواله د زیانه نشو خوځیدل الله اکبر هغه جبريل به ځان نه خيري وکي جوړي به کې د ځان نه هغه په دې مکلف دی چې هغه سوي چې څورته الله ویلي دا ورته الله اډر کړی دي درې کسانو ته خيري وکا او زموږ د خوب نبی په مخ کې وکا هغه به امين وای الله اکبر د دې درې وانه خیرونه دی الله ما او تا ټول مسلمانانو وساتي ځکه دا غټه بدبختی ده اوله خیره وکړه یا الله جبريل و یا هغه کس دی الله ذلیل کی چې د مور پلار دوانه یا په مور پلار دوانو کې یو کس بډاوالی ته ورسی ضعیف عمر ته ورسی او د هغه خدمت او دعا و نخلی او ونه بخلی شي بلکې دای ګستاخی کوي دغه بيدبی کوي
کنزل کله کور نه بارو باسي مور پلار الله زیاته او ظلم سره کوي دا انسان دی الله ذلیل کی چې د دې مشرانو د خپل مور پلار احترام نه کوي. جبريل چې دا خیره وکړي نبی عليه السلام فرمایي هغه دا ویل ما ویل چې امين الله دې ذلیل کی دا خو رښتیا ډېر غټ بدبخت دی چې د مور پلار دی له ټول عمر خدمت وکړو خپل عمر یو خوړلو خپل ژوند یو خوړلو خپل صحت یو خوړلو د دې بچی د پاره او دا بدبخت را لګيږي دا ورله دومره ګستاخی او بېادبي کوي لګي ظلم په کوي زیاته په کوي او دعا ته نه اخلي چې د بخنه دعا ورته وکي او دا وبخلې شي د مور پلار په دعا باندې ګوره مور پلار د آیات سره که کافر او مشرک ولی نه کفر او شرک کې به خبره نه مانی قران نه دا معلومه زه په زه ومغه سوره لقمان چې وخت مې تل پای کې الله فرمایي نور سورتونه کې چې وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما د مور پلار سره به احسان کې د دنیا کم ضرورت دی منډه ترړه دا دوايي دا علاج دی نور ضرورتونه دي خرچه وغیرہ خبره درته وکي هغه اومنه خو چې د ګناي درته ویل به نه مانی د شرک درته وای د بدعت درته وای د الله د نافرمانی درته وای بیا یې معنا نور به د مور پلار اطاعت کی. ابراهيم عليه السلام پلار غټ مشرک دی خدا سورته مریم چې تاسو وګورئ چې کله ورته دعوت ورکړي خپل پلار ته ابراهيم عليه السلام هغه مشرک او کافر پلار تم ابراهيم عليه السلام بار بار سو یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی ته پوښتنه علماونو کې دې سمانه ده اے بابا جانا اے بابا جانا اے بابا جانا خپا د ورته لګیا دي او دعوت ورکه هغه دعوت ټکراو کړ ځاني د دنیا نه کافر بوتلو د ابراهيم عليه السلام پلار ځاني جهنم ته ورسو خو ابراهيم عليه السلام ورته کنځلي غلط الفاظ دا نه استعمال په خسته طریقه یا ابتی ورته کو دعوت ورکي په سلورو طریقو ور خپل دعوت ورکړه سوره مریم کې راځي غرض دا زما محترم ورونو د والدینو نافرمانی د دین دی الله مونږ تاسو ټول وساتي ځکه جبرئیل علیه السلام خیره کوي او زمون خوږ نبی صلی الله علیه وسلم په امین وای دویم وی هغه کس چې زمانوم مبارک نوم جبرئیل نبی علیہ السلام ته لګیږي دا چا په مخ کې جستا دا مبارک نوم یاد شي محمد صلی الله علیه و آله وسلم په شوق دا وایي صلی الله علیه وسلم او دې درود ونه وای دومره بخیل انسان دی بل حدیث کې دا ته بخیل ویلې دی دومره غټ بخیل دی چې صرف دا درود نشي ویلې دی وای دا انسان دی الله ذلیل کې دی پوزه دی الله په خاور ککړه کې والله دی ذلیل کې بل روایت کې راځي الله دې خپل رحمت نه لري کې چې رحمت نه لري شي جنت نه لري شي ځکه جنت تطلب د الله پر رحمت دی وای جبرئیل چې دا ویل ما ویل امين بیا جبرئیل یو بل خیره وکړه بد دعا چې الله رب العالمین دی هغه انسانم ذلیل کی الله دې رسوا کی الله دې نه عزت من کوي الله اکبر دا نه چې موږ عزتونو پسې ځړان دی مولانا بجلیګر بل خور از مخ کې د موږ ور پسې نن بخښو سبا بخښو سبا چې راشي دا غیر نو خذلیل شو ذالک دې بل میاش کې بخښو بل میاش راشي کې خذلیل شو خص پښ دا را پسې د نبی خیره را رواني الله اکبر دا موږ په رمضان کې چې کوم ډرامې وکړو کنه ټول کال به دا غي سزا موږ ته ملاوي چې رمضان کې ډرامې وکړل او چلول هغه ته به ټول کال دا خیره په لګي یو ولس میاشتې سپيري تیریږي دا وای ما چې په دې بل پوړې خپکه خو دا جبرئیل ویلي الله دې هغه انسان ذلیل کی او الله دې د خپل رحمت نه لري کی چې په د رمضان میاشت راغه او دې ونه بخلې شو طاعت ونکړو د الله بندگی ونکړل الله ته توبه ونکړه د ګنا نه او د رمضان چې کومه آداب او د غی لحاظ او رعایت ونکړو رمضان په تیر شو د په الله باندې ځان ونه بخلو دا دی الله ذلیل کی والله دې د خپل رحمت نه لري کی ما ویل شي امين الله اوس بدی رمضان ته لورز یشتا پدی په دعا کې به ته او ز سوچ کو چې الله مقدار باندې ونه لګي وسنه نیت پکار دی مخکې نه یو عمل ته چې مخکې نه کله نیت وکړي الله درته اساني توفیق درکړي او کله چې انسان و یو غټ عمل را رواني دورته نه نیت کړی یو بس اسی د سیدغه غوندي به توجه یو به شوقي رب العالمین به در توفیق نه ورکړي دا څه ویړیا خو نه دی مفت خو نه دی دا دین سنا اصل لګ الله ته زاریو کا لګ د ځړ نیت برابر کا چې زه ان شاء الله د رمضان کې د الله عبادت کوم د شپې به قیامي منځونه به په جمعي درس کې به د قران زمانه استي د الله رب العالمین د کتاب به تلاوتي د شپې به هم قیام کوم د ورځې به هم زما ورځ د الله په طاعت کې تیریږي به درته الله سره نه موږ تاسو ته الله سره کې الله دې متاسانه کې
او کدا نه زما محترم ورونو الله رب العالمین غنی ذات دی. وخت مې راته ویل حدیث مې درته ویل چې الله رب العالمین فرمایي چې تاسو ټول کافر شئ، ټول د الله نافرمانه شئ او فسق او فجور شروع کړئ، زما بادشاہي کې دونه ذره بر کمې نشي راوستل. خپل ځان دې نقصان کړو، ځان دې نقصان ورکړ. نو زمونږ عبادت باندې د الله بادشاہي زیاتېږي نه او زمونږ په ګناهونو د الله بادشاہي کمیږي نه. که عبادت موږ خپل ګټم ده او که چېرته الله مکه نافرماني نه وکړو خپل نقصان هم دی. د الله رب العالمین موږ څه کولی شو؟ څه نشو کولی. رب العالمین خو غني ذات، هغه چې د پیغمبر بچی نافرماني هم پروا نه ساتي. د ابراهیم علیه السلام د پلار قصه مې راته اوس وکړه، پلار یې نافرمانه دی، الله یې پروا ونه ساتل چې پیغمبر پلار دی، خو چې په زړه کې عزت دی تکبر دی، الله بې ایمانه دنیا نه تېر کړ. د نوح علیه السلام بچی دی، سورې هود کې واقع راځي. هغه چې کله کشته تیار کړه نوح علیه السلام یا بنی ارکب معنا، بچی را وخېږه دې کشته ته مونږ سره ګور. نن یو سخت عذاب طوفان را روان دی چې څوک ما سره کشته کې وو الله وعده کړی دا به بچ کېږي، او چې څوک لاندې وو نافرمانه کشته نه بهر دا به زما نافرماني پای کې ځان مې حساب غر کېږي به. ا د ځوانۍ په نشه کې وو، جوانی ہے دیوانی ہے، مړه موج مستی کوه، وای ځواني ده مستی نه وکوي. ته به کبه د ځوان مرګ نه راځي، دا روزانه موږ د ځوانانو جنازې نه اوچتو، دا روزانه موږ د ځوانانو جنازې نه پړاو چې موږ په دې دوکه کې پراته یو چې مړه زه خو لا ځوان یم او ډېر عمر مې دی، بیا به زه بوډا کېږم. دا ګارنټي تاله چا درکړې ته بوډا کېږې؟ څومره ځوانان روزانه مري، دا موږ یې جنازې کوو لګیا. اوس خو د قیامت علامه ده اکثر ځوانان مري. هغه هم د ځوانۍ په نشه کې و د نوح علیه السلام دا زوی سوی پندو کې مې زور دی، په خپو کې مې په پټو کې مې زور دی، په رګونو کې مې تازه وینه ده، هډوکی مې مضبوط دی، څومره سیلاب به راځي او څومره طوفان به راځي. سآوي الی جبل یعصمني من الماء، دې غر ته په یو منډه خېږم، پریکټس مې شته، فټنس مې برابر دی، بدن مې چې کوم دی ښه برابر فټ دی، ښه ځوان یم، ښه تکړه یم، د غر دې سر ته خېږم، دومره چپه به راځي چې دې غر سر ته به راخېږي. آی هی څومره دوکې وخوړله، غټه دوکې، په دې خپله ځوانۍ دوکه شو، د خپلو پنډو په طاقت دوکه شو، په خپله ځوانۍ دوکه شو. د ده دا خیال زما دې خپلو کې به ډېر زوري چې کله د عذاب راځي زه به بره منډه کړم. وایي ده دا خبره کوله، یو دم یو چپه راغه، داسې دې غر ته وروخته، اوچت یې کړ، لاندې راخطا کړ، د پلار په مخ کې الله تباه کړ. الله نوح علیه السلام اولو العزم من الرسل دی. 15 پیغمبران دي، پرون موږ قرآن درس کې ویل چې دا اولو العزم من الرسل دی. نوح علیه السلام، دغه رنګه ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، او زمون خوږ نبی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم. دا اولو العزم من الرسل دی. دا هم الله رب العالمین لحاظ ونکړ چې بچی نافرمانه دی، الله یې سره پروا نه ساتي. په دې خلاص نشو چې پلار مې مړ پیغمبر دی، په پټو سترګو به جنت ته ځم. اوس هم دا بعضې خلک یاره چې زمونږ ډېر اوچت نسب دی او زمونږ فلانې خاندان دی او زما په نیکونو کې یو داسې سړی تېر شوی دی او په نیکونو کې هم داسې خلک تېر شوي پاک خلک. هلکه هغه پاک خلک به خپل حساب ورکوي، ته او زه به خپل حساب ورکوو، هغه به په خپل عمل خلاصېږي، ما او تا به په خپل عمل خلاصېږو. دا خبرې به یهودیانو کولې چې زه به د پلار او د نیکه په نیکونو کې د هغوی بني اسرائیل کې پیغمبران ډېر تېر شوي. وایي مونږ کې دومره پیغمبران تېر شوي د الله بنده، وایي زمونږ ډېر پاک نسل دی، ډېر پاک خاندان دی، زمونږ ډېر پاکه سلسله نسب هم دی، زمونږ ډېر اوچته شجره ده، وایي په دې به مونږ خلاصېږو. الله ورته قرآن کې فرمایي، دوه ځای ورته فرمایي، دوه ځای په سوره بقره کې، دا دویمه پاره چې ختمېږي د دې اولې پارې په اختتام کې په دې دوه ځای ورته الله فرمایي تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هغه یو ډله وه چې تېره شوې ستاسو د پلرونو د نیکونو چې ښه خلکو پیغمبرانو اولیاو بزرګانو د هغې په عمل ته نه خلاصېږي. تلک امة دغه یو ډله وه قد خلت، هغه تېره شوې ده، د هغې قیسې مه کوه. لها ما کسبت، د دغه ډلې دپاره هغه عملو چې کوم هغوی کړی دی، ولکم ما کسبتم، او ستاسو دپاره بدله د هغه عمل ده چې تاسو یې کوئ، ستا سره به ستا د عمل حساب کېږي. ولا تسألون عما كانوا يعملون، تاسو نه به تپوس نه کېږي د هغه عملونو چې هغوی کول چې پلار دې څه کړي او نیکه دې څه کړي، نه تا ته به وایي تا څه کړي دي، ما ته به وایي تا څه کړي دي، موږ نه به د خپل عمل تپوس کېږي. زما محترم په دې بنا باندې د خپل ځان اصلاح، د خپل ځان چې کوم دی اول غم او فکر کول. قرآن کریم کې چې کله الله رب العالمین موږ ته حکم کوي چې ګوره دا خپل اهل د اور نه بچ کوي، نو دا زمونږ ښځې او بچي وروسته کي، اول راته الله خپل ځان یاد کي. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم، اول دا خپل ځان سم کا، قوا انفسکم واهلیکم نارا، اے ایمان والو اول دا خپل ځانونه بچ کوي
او بیا د خپل ښځه او بچي دا د کور افراد کشران دا د اور د جهنم نه بچ کړي. یعنې داسې اعمال وکړئ، داسې عبادات وکړئ، داسې د ګناهونو نه ځان وساتئ چې تاسو دا کور یو جنتي کور جوړ شي او الله هم د اور نه بچ کړي. الله رب العالمین دې زموږ ستاسو ټول کورونه د قشانته کړي چې زموږ مشران کشران الله د اور د جهنم نه بچ کړي او الله رب العالمین زموږ اصلاح وکړي. غرض دا دی زما محترم ورونو، د مخکنو سلفو احوال چې سړی وګوري د رمضان براتلو هغوی به ډېر عجیب عجیب طریقې سره د دې لپاره تیاری کوو. اول به ودا نیت کوو چې دې کې به موږ توبې وباسو هر وخت الله ته توبې وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، ایمان والا الله ته توبې وباسئ. ټول موږ تاسو ټول ګناهګار یو، موږ تاسو ټول د الله نه فرمانه. بل په رمضان کې د دعاګانو ډېر اهتمام، کم از کم سلسل د ورځې استغفار او بل د دعا اهتمام. کله چې د افطاري ټیم په دې لوږه کې او په دې تنده کې اخري ټیم دی، اخري لمحات دي، موږ چې د دسترخوان ته کینو بل ورځ ما درس کې دا خبره وکړه خفه کېږئ به نه، زموږ د جګړې ښځو ته کنځل، لور ته ښځې ته کنځل، ردې بدې فلانې څیز راوړه، چکني څه شوله، اچار څه شو، هغه پلانې مې پیکوړې مې راوړې. هلکه د الله باندې پیکوړو د اچارو نه بغیر لږ ستا دا روژه نه ماتېږي، لږ صبر کوه. هغې غریب هم روژه نیولې ده، دومره خدمت کوي تعالی، منډې ترړې پشمني کې ته ودی هغه تعالی کچن کې ولاړه کانه پینه دله تیارې، بیا د ورځې تعالی چې کوم دی افطاري تیارې، نو دومره ردې بدې به دې وخت کې شروع کړي چې هغه د افطارۍ دعا هم ترې پاتې شي. نه هغه غریبه دعا ته پرېږدي نه دې دعا وکړي. هلکه د الله باندې 10 منټه مخکې په دې دسترخوان لږ خاموش کښېنه، کور والا ته مو ووایه چې څه تیاری دي وړو بچو ته یې ووایه دا تاسو تیاروئ، دا روژې والا مه په عذابوئ، موږ به لږه دعا وغواړو. دعا وغواړه، د روژه په خوله چې څوک دعا غواړي دا نه رد کېږي، ځکه دا انسان دې وخت ډېر محتاج دی، ډېر فقیر دی، ډېر په کمزوري حال کې دی او یو فرض روژې نیولې وه ټوله ورځ او د هغې اخري لمحات دي، په دې وخت کې دعا ښه قبلېږي. زما محترم ورونو پکار دې وخت موږ دعا ته لاسونه اوچت کړو، په هغې کې اول موږ د الله صفات بیان کو، په خپل خوږ نبی درود وایو، اللهم صل علی محمد دعا نه مخکې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمین وایو، یا الله زه ظالم یم، ما زیاتې کړی دی، زه ګناهګار یم، دا ووایه. هغې نه بعد بیا خپل حاجتونه شروع کړه، د دین دعا هم ځان ته وکړه، یا الله دین زما ایمان د دې حفاظت وکړي، فتنو نه مې بچ کړي. بیا چې د دنیا کوم ضرورتونه دي د مال دعا کې، د کاروبار حلال کاروبار دعا وکړه د الله رب العالمین نه، قرضونه یې در باندې، خپل کور دې نشته، بچي دې نشته، بچي دې شته خو نافرمانه دي، دعا ورته وغواړه، خیرې مه کوه خپل اولاد ته، دعا ورله وکړه، د هدایت سوال ورله وکړه، د اصلاح سوال ورته وکړه. ټول امت مسلمه یاد کا، امت مسلمه باندې ظلمونه دي، تکلیفونه دي، مشکلات دي، خاص کر زموږ د فلسطین مسلمانان خویندې رونه واړه واړه ماشومان دا ټول جمع اوس هم هلته سخته یخني ده، په دې خیمو کې تېر کړو په تکلیف کې، او د بار دنیا نه هغه چې کوم تعاون ور روان دی هغې ته ناست دي، لاسونه یې نیولي دي. الله دغه مسلمانانو ته دعا، کم مسلمانان چې د کافر په جیلونو کې دي، نارینه دي زنانه دي، هغې ته دعا. ما ته خو په مزو کې موږ ته څه احساس کېږي چې دنیا کې څه روان دي، نو که نور څه نه په دې دعا کې خو به یاد کړو الله رب العالمین ته قیامت کې کم از کم دومره خو به وویلی شو چې یا الله دومره م کولی شو، نور هم وس نه و، په مټو کې م زور نه و، اختیار اقتدار را سره نه و، فوجونه را سره نه و، وسایل ټکنالوژي نه وه چې موږ دوی ته ځان رسولی وی، د دې مظلومو مسلمانانو مدد هم کړی وی. کم از کم رب العالمین ته خو به دومره عذر پیش کړو چې زموږ عملنامه کې به دعاګانې پرتې دي د مظلومانو دپاره چې الله دغه م وس دعا م کړی. زما محترم ورونو د دعا اهتمام د دې وجه دا ده په قرآن کریم کې چې دا د روژې احکام ذکر کېږي سورې بقره کې د دې په منځ کې آیت راوړی دی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. نبی علیہ السلام لا سړی راغ، اے د الله خوږ نبی، اقریب ربنا فنناجیه ام بعید فننادیه، آیا زمونږ رب نږدې دی چې پټه پټه دعا وغواړو، که زمونږ رب لرې دی چې موږ ورته چغې ووهو؟ رب العالمین خو د ذات په لحاظ فوق العرش دی، څنګه چې د هغه د شان سره لایقه ده، خو د الله علم او قدرت په هر ځای کې دی، د علم او قدرت په لحاظ زمونږ د دې شاعرت نه نږدې دی. نو دا آیت الله راولېږلو
اے زما نبی وإذا سألك عبادي او کله چې تپوسو کیستانا زما بندگان زما په باره کې چې زمونږ رب نه مونږ څنګه دعا وغواړو فإني قریب ورته وایي زه نږدې یم الله رب العالمین زه نږدې یم زه ستا اورم ستا د دې زړه نه هم خبر یم دا په خوله چې سوی دی نه هم خبر یم فإني قریب اجیب دعوة الداعي اذا دعان زه قبلوم دعا د دعا غوښتون کې خو چې کله صرف زمانه غواړي اذا دعان ته پکې ګوره شرط دا نه چې د الله نم دعا غواړي او پیر بابا او کاکا صاحبه او لوی ځوانه او علي صاحبه او پلاني صاحبه تم را لدا کارو نه غیر الله توازن مکوا شرک ناری پکې مو وها مکس اچار م جوړوا خالص دعا وکا الا لله الدين الخالص الله رب العالمین فرمای د الله دین او بندگی به سوچکه بل څوک برا سره نه شریکه چې ما ته आवाज کې به صرف ما ته आवाज کې ما سره به نور هغه کسان چې ضعیفان دي کمزوري دي په خاورو کې دفن شوي دي مرګ پر راغلی وي تکلیف پر راغلی وي هغه ما سره مشرک وا د الله قوت او پیجنا د الله قدرت او پیجنا د الله قدر او پیجنا وما قدر الله حق قدره الله فرمای ډیر خلکو زما قدر لا اوس پورې نه دی پیجندل سوره بقره کې پرون درس کې تیر شوم تدریمه پارام چې شروع کړ آیت الکرسی مونږ ویلا لس جملې دي د الله ر توحید الله اکبر 50 پکې کلمات دي د الله ر توحید الله رب العالمین څه فرمایي ولا يؤوده حفظهما نستړی کوي الله لرا ساتنه او حفاظت د اسمانونو د ځمکې الله دا ټول سیستم ز چلوم ز ستړی کېږم نه چې الله ز نه ستړی کېږم بل چاته ولې आवाज کوي چې فلانیه تراش او فلانیه تراش رب العالمین فرمای اذا دعان کله چې زمانه دعا غواړي زه له دعا قبل فليستجيبوا لي دا بندگان دي زما حکمونه ومني وليؤمنوا بي فما دي یقین وکي چې زور له دعا قبلوم لعلهم يرشدون دې لپاره چې دوی کامیاب شي او د هدایت اعلی مرتبه ته ورسي وګوره دعا د زړه په یقین پکار ده د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمای لا يقبل الله دعاء من قلب غافل لاهن الله رب العالمین قبل دعا د اغزړه چې اغزړه غافل او بے پروا دي دین د معلومی کې دا دعا اصل کې د زړه نه بغواړي دا خله صرف ترجمانی کوي دا خله ستاسو د زړه ترجمانی کوي دعا به دې زنه غواړي د زړه په یقین به غواړي او بل ودا یقین کې چې الله رب العالمین دعا قبلون کې ده او بل د دعا په قبلولو کې تادیم کوا زمون په الله تعالی سره قرض نشتا تادیم کوا چې وسوس دي قبول شي او بیگانه دي قبول شي او ثبات بس سوال کوا او زاری کوا دا دروازه ټکوا یو ورځ به کولا وش او حدیث کې راځي کله یو بنده دعا بالفرض الله حکیم ذات ته کنه بعض خلک دا سوالم کوي چې راځم دا دعاګانې ولې نه قبليږي موږ ډېرې دعاګانې وکړو نو د دې جواب داده امام ابن قیم رحمت الله علیه په دې غوړ کتاب لیکلی دی الجواب الکافی چې دا نقصان زمونږ د طرفه دی د الله تر طرفه نه دی ای کې هغه اسباب را جمع کړي چې د وجه نه دعاګانې نه قبليږي دا لري کا رکاوټ ته مو طرفه دی خپل به دعا قبليږي الله رب العالمین خو دعا قبلون کې ذات قبل فرض ک زمون دعا دل تقبل نشي نو الله سبحانه وتعالى اخرت تساتي په اخرت کې الله رب العالمین د دې دعا په بدله کوي دومره سور کی چې دا بنده وي چې کاش کې زما د انور دعاګانې نه قبول شي دا څومره خپل انعام راته دی په بدل کې ملاوي شي وکله کله د دعا د نه قبل دوه کې حکمتونه د رب العالمین د دې مثال واځي علما د پوی د پاره ور کوي اخر ټیم دی 2 منټه کې دا خبره وکړه چې یو بچی دی خپل ته خګران دی خپل ته وای چې مال دا گاډي راک 50 لک روپو گاډي کور کې ولاړ دی کروڑ روپو گاډي ولاړ پلار ولغي چابي نه ورکړي او په مزدوري باندې ځان سره بل نوکر نیول هغه پردي سړی له چابي ورکړي خپل زوی له نه ورکړي او دا زوی دا ګمان کې ګوره دا پلار زماړو خبره نه مانی په پلار بد ګمانې نه وکړه نو تاسو څه وایي چې ولې دا پلار کې نه رښتیا د خبره نه مانی یا کې دا زوی ورته ګران نه دیسه نه هغه ته پته ده چې دیلا کدل مې دا گاډي ورکړه د نقصان کوي ځانم خرابوي بل څوک به په گاډي والی دا عمر کم دی دا چې کم دی ذهن کچه دی پختنه دی هغه په خفقېږي شفقت دنه په دې وخت دا گاډي ورکول نقصان دی دا پلار دی اخو پلار په حکمت پويږي زوی نه پويږي نو زوی دا خیال کوي دا پر زما زه پلار ته درخواست کوم بار وردا ګورم ما تر سره اړو التفات نه کوي دغه نه د پلار غټه کپنی دا پر دې خلک کې نه ولې دیلتا کمپیوټر او حساب کتاب ته دغه پلاس کاتی دی بینک ته وړي راوړي او د خپل زوی له نه ور کوي ولی هغه ته پته ده نه تجربه کار دی
دا نقصان کوي، دا زما کپنۍ ته نقصان ور کوي، دیوالیه کوي، نه پوهېږي، تجربه یې نشته. چې کله دې هغه سټیج ته ورسېږي چې د دې هر څه قابل شي، پلار ورته بیا په خپله وایي زه به چې اوس ته تکړه شم دا واله، که ګاډۍ ورکوي، که کپني ورکوي، که کاروبار ورکوي، که یو بل، خو څو پورې چې دې هغه ځای ته نه دی رسېدلی، دې قابل نه دی، نو پلار وله هغه څیز نه ورکوي. دا زموږ دنیا کې دا اصول. رب العالمین چې کله کله دا موږ دعا غواړو نه قبلېږي، دې کې د الله حکمتونه یو راز پروت دي. کله زموږ د طرف نه نقصان وي هغې د لاسه دعا نه قبلېږي، کله په دې کې یو حکمت وي چې دغه څیز الله موږ له نه راکوي، دا زموږ لپاره سبب د نقصان ګرځي، د دې بدله الله رب العالمین په آخرت کې راکړي. الله سبحانه وتعالی دا رمضان المبارک زموږ ستاسو په ژوند کې په خیر خیریت سره راولي. الله رب العالمین دې موږ له د هغه اعمالو د هغه بندګۍ توفیق راکړي چې کوم په باره کې نبي صلی الله علیه وسلم د جنت وعده کړې ده، مغفرت وعده کړې ده، او دغه رنګه د جهنم د اور نه د ازادۍ وعده کړې ده. الله رب العالمین دې د هغه اعمالو موږ تاسو له توفیق راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. دا یو ملګري دا سوالات لیکلي دي، ډېر مزیدار دي او په کمپیوټر یې لیکلي، مخکې هم رالیږلي او موږ نه پاتې ځکه ټایم ډېر زموږ نه ختم شي، نو دې کې به د یو سوال جواب صرف اوس وکړم، دا نور به انشاءالله بیا ذکر مختصر طور سره. هغه دا دی چې د بعضې خلکو د مانځه نه بعد په سر باندې لاس کږدي او یا قوي یا قوي وایي. دا په هېڅ حدیث کې نه دي راغلي زما محترم ورونو. په صحیح حدیثو کې چې کوم اذکار راغلي دي د هغې اهتمام پکار دی چې نبي صلی الله علیه وسلم سلام به موږ د دې نه معلوموو چې موږ نه سلام وګرځو، په زور به تکبیر ویلو، الله اکبر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، دغه رنګه اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام، او دغه رنګه نورې دعاګانې به ویلې چې په حدیث کې هغه راغلي دي. هغه کې یو اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ بن جبل ته نبی علیہ السلام فرمایلی رضی الله عنه چې دا مه پرېږده د هیڅ فرض مونځ نه بعد. دغه رنګه 33 ځل سبحان الله، 33 ځل الحمدلله، 34 ځل الله اکبر. بل حدیث کې سره 33 ځل الله اکبر راځي، دا ټول به 99 شي او کم سل. د سلو پوره کولو لپاره سره دا وایي چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دغه رنګه آیت الکرسی به وي او بیا به اخري 3 سورته قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. دا د فرض نه بعد راغلي خلاص کار. زمون خلک دسي کوي څنګه سلام وکړي ډایرکټ به ودانګي، په سنتو به ودرېږي. دا یو بدعت دی چې زمون په امت کې راغلی، دا یو ناپوهي ده. یو مولا بیان مې اورېده، هغه دا مسله ډېره غلطه کړې ده، هغه وایي سنت ته به ډایرکټ پاسېږي. بالکل د پیغمبر خلاف خبره کړې ده، د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث خلاف خبره کړې ده. نبی صلی الله علیه وسلم به وایي ناستو صحابه وایي اذکار به کول. یو ځلې وایي مشکات کې ما حدیث راځي، یو کس پاسې د نبی علیہ السلام سلام وکړ، یو کس پاسې د ډایرکټ عمر رضی الله عنه پسې ورغی، دی وګو باندې ولا زور کو په زور یې کېنه لګ صدامګونه یو د منډې وی لګي کېنه لګ اذکار وکړه. نو د فرض موږ نه بعد اذکار راغلي، سنت نه بعد اذکار نه دي، د فرض نه بعد راغلي. څومره حدیث چې ته ګوري، نو د دې اذکار اهتمام پکار دی. هغه کې دا یا قوي یا قوي یا سر باندې لاس کې خودل، دا پکې نه دی راغلي په صحیح حدیث کې. چې راغلی ما ورته ویل چې شته دي، الحمدلله زه دا خبره علی وجه البصیرت کوم چې دا نشته، دا بدعت لري کوي، سنت طریقې صحیح تابعداري وکړي. الله دې موږ د عمل توفیق راکړي. بل زما محترم ورون تاسو ته پته ده، الله تاسو ټول ملګرو له هغه ملګري چې کوم دلته نه دي، بهر کوم مرګري دي او زموږ د اپیل اورېدل، موږ د مسجد لپاره د قالین والا صفونه واخسته. الحمدلله ډېر ملګرو په دې کې اخلاص وکړو، ډېر زیات تعاون وکړو. الله رب العالمین دې بدلی دنیا او آخرت کې ټول لور کړي. ځکه صدقه جاریه ده، د الله کور دی، د الله عبادت او بندگی پکېږي، د قران درسي، د حلقې دي، د قران غلګي دلته. نو پاره کې تقریبا مونږه اوس 4,26,000 سلور لکه شپږ زره روپۍ قرضداري د اخري مونږ باندې دغه پاتې دي پیسې. او نن ورځ علما ورکړو مال ان شاء الله جمعې پر ورځ ملګرو ته اپیل کوم. تاسو ته مخکې ما ویلي فی جا نماز په 4,000 روپۍ ده، 4,000 کې الحمدلله دا زنانه پکې تکړی. اوله چې اندازه هر کال دا خبره زه دغه لپاره نه کوم چې ګینه زه په دی باندې دغه کوم ځان خود نه کوم. الحمدلله زما عادت ده
چې زه کور کې دا ترغیب ورکوم چې بل سړی په یو نیکۍ جنت ته ځي او زه ورته وایم نو الحمدلله موږ له پکار دی چې په دې کې اولي ثواب اول ما په کور کې د خپلو زنانو نه خپل بچو نه په دې کې الحمدلله تعاون اخیستی د الله په فضل باندې چا پکې یو چا دوه چا زیات جانمازونه اخیستي الحمدلله نو غرض مې دا دی هر سړی په دې کې حصه واخلي دې کې ناراستي مه کوئ دا داسې اکاونټ دی قرآن کې الله فرمایي یرجون تجارة لن تبور دا د الله سره تجارت وکړو الله سره چې څوک تجارت یې تاوانونه نه وي هغې کې ټوله ګټئ زما محترم ورونو نو دا نه په چا احسان دی او نه چې کوم دی دا چې د چا ذاتي او فایده ده د رب العالمین کور دی او د الله بندګي پې کېږي نو ملګري په دې کې پوره اخلاص وکړئ که کوم ملګري خپل تعاون بره رالېږي نو بره مکتبه کې مونږ ناست یو هلته دې راوړي نو هغه دې جمع کړي جزاکم الله خیره بل زمونږ قاري صاحب محمد یاسین زمونږ د مسجد ډېر خوږ ملګری دی الله رب العالمین دې د هغه د هغه ټول خاندان حفاظت وکړي داسې امتحان کې هم دې لږ دعا ورته خصوصي وغواړئ د هغې نن چاچي وفات شوې ده ماښام به یې جنازه انشاءالله 6:30 بجې کوم ملګري چې دي اهل التوحید په کار دی چې دغه جنازه کې شرکت وکړي زموږ د مسجد زموږ نایب خطیب هم دی کله موږ دلته خطبه هم کوي درسونه هم ډېر کړي دي زموږ ملګری دی اګر چې اوس دې ځای نه کډه وړې ده الله دې په ډېرې اسانۍ نه راولي نو ملګري انشاءالله به جنازه کې شرکت هم کوي صفونه برابر کوي